اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. وہ آیت سورۃ النمل کی. اذ قال موسیٰ کله چې ویلو موسی علیہ السلام لأهله خپل کور والو ته انی آنست نارا چې ما اور لیدلی دی سآتیکم منها زردا چې تاسو تبا د هغې نه راوړم بخبر خبر د لارې او آتیکم یا به راوړم تاسو ته بشهاب شعله قبس لید کې بلګړی شوی لعلکم تصطلون دې دپاره چې تاسو پې ګرم شئ. اول دلیل نقلی هغه پیش کوي په اوله دعوه باندې. اوله دعوه د صورت دعوه چې غیب دان یوازې الله دی. په غیب باندې پویا انبیا په غیب نه پویا یوازې الله په کل عیب باندې پوهیږي. دلته نه دوی بام په چلیږي آیت 59 پورې. دې کې دوه واقعې یو د موسی علیہ السلام او بل د سلیمان علیہ السلام دا د اولې دعوې متعلق دي. سورۃ الشعراء په ابتدا کې دا واقعه راوړې ده. نه په دې واقعه کې د هغې واقعې ابتدایي څه ذکر کړي خبره ورسېده. سورۃ الشعراء کی ابتدا دے واقعی نه شوی نه دی کې د موسی علیہ السلام د واقعې ابتدائی حالات ذکر کی نور نه ذکر کی هغې باندې اکتفا کی. چونکې وروستو تاسو کو خیال کړي شپږم آیت کې حکیمن ویلی شوی چې هغه ذات حکمتونو والا دی نه دی واقعاتو کې ډېر حکمتونه په دې موجوده آیت کې حکمتونه دا دي. موسی علیہ السلام سره خپل اهل و عیالو په دې کې پته ولګېده چې هغه راته د مدین نه خپل کور والو سره بل پته دا ولګېده چې اهل سره سفر کول جایز دي. بل حکمت دا دی چې موسی علیہ السلام ته غیب نو معلوم ځکه نور ته نار وي چې هلته لاړ شي نار بني نور وي. بل حکمت پکې دا دی چې هغه اور بلونکي دي چې هغې له خوا له وړ شم د لارې پته ته ولګومه د کسان ناست دي نو څه خو به ورته پته وي که نه ما ته به لار وښي. بل حکمت پکې دا دی چې د اور د تپش نه د ګرمایش نه استفاده کول فایده اخیستل په هغې باندې سړزي ختمول دا هم پکې حکمت دی چې په لاره ته و سړزي وه اور بل و د هغې نه لیدکې راغستل دا هم وګوره علم دی پوه ده که نه. اوس خلک وایي چې لرې روان وګ هوټل کې به چې یو موسکو نو ګرم به شو کباب پوخ رو ګرم به شو. اذ قال موسی کله چې موسی علیہ السلام وویل از دا صله د علیمو رستو آیت کې چې کوم علیم تیر شوی د هغې سره متعلق دی. معنی د کلام دا تو بری وی علیم حین قال موسی الله علیم و پویو هغه ته پته وه کله چې موسی علیہ السلام وویل اهلي خپل کور والو ته رستو سره داسې متعلق دی. سمرقندی لیکي چې معنی دا ده الله علیم دی پوی دی په هغه څه باندې محمد صلی الله علیه وسلم سجدا ته رالیږي لکه څنګه چې هغه د موسی علیہ السلام علم هغه تحصیل و هغه نه خبرو یا تعالی نبوت درکړی څنګه چې موسی علیہ السلام نه نبوت ورکړو. اذ قال موسی تعالی غار حرا کې درکو هغه دغه ونې سره خوا کې ورکو تا د بوسه غځې خي چې نبوت موسی علیہ السلام نه څنګه ورکو. امام قرطبی لیکي چې از منصوب دی په یو مضمر سره هغه د اذکر یاد کا کنه هغه وخت کله چې موسی علیہ السلام وې قرطبی وی چې ګوره وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم پسې دا خبر وکړه که نه د دې گویا مطلب دا دی چې واخلې محمد صلی الله علیه وسلم د واقعې د موسی علیہ السلام نه حکمتونو علمونه کله چې خپل کور والو ته ووایي چې ایثار شی د دې لږ حکمتونو واله که نه تا ته بیانوم لأهلي خپل کور والے ته ووایي. امام طبري وکړی ووایي کله چې دی د مدین را روانو مصر ته ناغه ټیم ووایي او د شپې د ډېر سخت تکلیف رسېدلی و د سړدی د وجې شپه ډېره یخه وه
اوره به ورېده نه یا به پرخه به ورېده سړځي خو وه که نه د اور نه پته لګي که ګرمي یم که نه که د ګرمۍ موسم وي نه شپې کې د اور ضرورت نه راځي سړځي وه امام راضي وي اذ قال موسى لأهله فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امراته ابنة شعیب علیہ السلام پتہ لګي د دې آیت نه دلیل دی چې موسی علیہ السلام لا په دې سفر کې د شعیب لور نه علاوه سره بله بیبي نه وه دا بعضې مفسرینو وینا ده زه د شیخ مدین ویم دغه قول کمزور دی دی که حدیث هغه موضوع دی شیخ مدین لورو سره وه د ده بیبي چې وه دلته ورته الله اهل ویلی دي کنایتن ورته اهل ویلی دي او جمع لفظ برازي رستو سورۃ قصص 29 کې برازي چې موسی علیہ السلام بخبل کور والو ته وی چې کوسو دلته ودرېږي سار شه الته بداوی 29 آیت کې ولې ودرېږي څه چلې نی انستو نار یقین ما لیدلې دی ور انستو ابصرتو تو وری معنی کی انستو معنی دا ابصرتو ما لیدلې دی یا ما محسوس کړی دی اور ما ته پته لګي چې دغه ښکاری اور غونته کړي فهم کې سو مکان کوم پر خپل ځای ودرېږي امام توبری وی سمرقندی وی رأیت نارن ما ولدو دلر نمی ولدو ابصرتها من بعید امام رازی مانا دادا چې دی د شپې روانو تیار کې او لار په دی باندې ګډه وډه شی و په دواړو فالمانا انهما كانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت وقت برد وفي مثل هذا الحال تقوى النفس بمشاهدة نار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة في امر الطريق دلر ندی ورولید کنه سړی هم ډیر شی و نس امید پیدا شو چیرې موږ نه خلارم ګډه وړه خو دا اور مولید نه کیدی چې دغه کسانی سو امید پیدا شو اور نو پیدا دا و چې موږ به ګرم هم شو الله رې مم پته ولګي ځکه چې اور خو په خپل نه بلګي چا بلګړي چا چې بلګړي نه هغه به د علاقې خامخای چې ته نه براغلی چې ته نه راغلی د بلار معلوم چې په دې لار د پلان کې علاقې نه راغلی ما جماعت الله روخي نه ما ته پته ولګي هغه په خوانه دورو ساين بورډونو خونو لګېدل نه ګوګلو چراشه کولوګه ګوګل میپ کولوګه ساتیکم منها بخبر زخام خارولم تاسو د ور د خوانه څخه خبر د لار ورم تاسو د کی سار شه خبر ورم خبر الطريق امام سمرقندی تاسو لا خبر ورم کور والو وسار شه خبر د تشي د لارې امام رازی فالخبر ما يخبر به عن حال الطريق لانه كان قد ضل خبر هغه د جزه باغې باندې معلومات راشد لار د حال لار حالات د معلوم شي ځکه چې د لار روان غلطه شي او خطا شي شپه روان شي ډېر موده پس راته کنه اده ټول مرخو چکرو کې د نو تیر غړي بس فرعون دربار کې به هغه سره نږدې کارون لبدې لګي او جنگ منګم جنگ درو دغه تاریخ وی کنه نشپې بلار باندې خطا شي بل تیار وا سړکونه خدا سي نو کم چوستي اوس کده په پټو سترګم روان شي شاباد غړي ته بځي خو سپا لار را کنه او دا روډونو موډونو خوري رستوري د انګريز د وختو دي نه مخکې خلکو څه کول وړې لارې د غویانو گاډي به بس د خرې مې به دا زما غټ روډونو خونو دا غي نه مخکې سو وسم نو داسې جرنیلی سړکونه او داسې غټ لارې چرته وي بل د دشمن ملک ته روانو دغه خو اډر وکنه بس خو وانټډ ورنټو پسې او آتیکم بشهاب قبس او آتیکم یا روړم بتاوس ته بشهاب لید کې قبس بلکړی شوی ندو طریقو سره د قرائت کیږي امام تو وی بشهاب قبس اضافت په یو قرائت کې هغه تنوین پرېږدي نسبت د اضافت د شهاب نسبت کیږي اضافت کی قبس دا معنی بدای او آتیکم بشعلة نار تاسو ته ور روړما داغه نه مونږ بلد کې بلکو څوک داسې وي کوفی والا قراوی دغه د بصره او د مدینه د قراو قراتو کوفی والا وی ای شهاب کی تنوین کې بشهاب قبس داسې وي هغه قبس ته اضافت نه کی زبتاو د لید کې روړم بل کړي شوی د التن ببلی یو سیز دی سمرقندی لګي بشهاب قبس بنار نصيبها اور ورولو ور باسل ګدل دنا هر رڼا کون کې سپین رڼا ول سي زغه شهابي د شهابي ولې قبس
د اور نه چې کومه شوړه خلک رالي لید کې که نه دا اور به پخوا د مشرانو بل کړو اورونو کې که نه انغرې منغرې بل کړو که تنور به یې لګو نو تیلې به بیا نه و لږ واښه به پای کې کېښودل نه به هلته وړل هغې نه به تنور لګو بیا د هغې تنور نه بیا څه بل څه شوړه اخیسته بیا به د هغې نه نور داسې کارونه کول که نه دغه شوړه چې رالي که نه دغه شهاب دی دغه لیدکې دغې ته وایي دغه طریقه باندې یا انګیټۍ کې به اور اچولو نو هغې نه به سهار چې کوم دی نو میندو یا چې کومې مشرانې بیبیانې وي کورونو کې نه هغې به د هغې انګیټۍ نه اچۍ دپاره اور دغه کړم اوس خو ګیس دی خبره به یا خو تیلیم نه غواړي تو که اټومیټک کرنټ وکړي بل شي اوس خو ایډوانس دور دی کاتې بدلې دي نو قبض المقبوس مقبوس بل کړی شوی اقتباس هم په دې وجه هغې عبارت ته وایي چې سړی د یو کتاب نه یو عبارت راواخلي که نه اقتباس خو تیار عبارتونه که نه تیار چیز راواخلي اقتباس امام قرطبي لیکي والشهاب والشهاب د شین زیر کل ذی نور هر نور ولا سیز ته شهاب وي لکه ستوري شو والعود الموقد بلیدونکي لرګې هغې ته هم شهاب وي والقبض اسم لما يقتبس من جمر قبض اسم دی د سروټ کې نه چې سړی سلیت کې اور واخلي که نه یا د هغې بیان ته بل څه څیز نه دغې ته قبض وي ښه قبض فالمانا بشهاب من قبض مانا دا چې زه لید کې رالم د دغې اور نه قبض تو قبضن که نه یو موټې خور رالم زه هلته نه یو لید کې رالم سروټ که خلاص کې نه خو خامخا پکې څه ځای یخ به وي که نه چې په هغې به اور نه څه دپاره لعلکم تصطلون دې دپاره دا ځان ګرم کې تاسو په هغې ګرم کړی شئ ګرم شئ په هغې دې دپاره تاسو پې ګرم شئ کی تصطلو بها من البرد دې دپاره چې په هغه لید کې د اور نه ګرم شئ د سړدی نه ګرم شئ هغې نه به چاپېره لاسونه سړی دغه کړي که نه چې نږدې ورسره سروټ کې سره لاسونه ونیسئ خپې ورسره دغه کې بیا دې به چاپېره هم خلپل لا غونډ کړي ور به بل کړي که نه دې غرونو کې بعضې داسې ډکي دي ونې دي اسوات والا دا بنیر والا ای سره هغه لخته غونډه وي که نه رڼا کوي په هغې باندې جومات ته دي سارې دومره رڼا کوي هلته کې بیا کېدي لیدکي و دا مشهوره خبره ده ټولو غرونو باید ته پته ده هغه غوړي هغه لرګې نه هغه بیا چې ځي نه بیا په هغې رڼا باندې کورونو ته ځي هغې لرګي کې غوړي دننه ده بلکل نه دغه څیزونو ته اشاره چې هغه هلته کې روړه مړ کېده نه که نه داسې هم نو چې غړامبړې والې که نه خو هلته نه یو لرګی راواغېسته سر یې هغه داسې کوم وي چې ترې داسې شوي نه دي بیا موسی علیه السلام ته اور ښکارېده که نه هغې ته په خپل خیال کې دا خبرې وکړې هلته چې لړه بیا خو اور نو بیا خو بله خبره وه که نه دې د پای تاسو په هغې ګرم کې تستدفئون من البرد دف ګرمي حاصله کې که نه ګرم کې ځان په هغې باندې د سړدی نه امام ابن جوزی لیکي وکانه زمانو شیطان دا زمانہ دا وخت سړځي او سړځي و یاره ډېره زیاته فلما جاءها نودي بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نکل شاغل راغ نودي आवाज ورکړل شو بورك چې برکت ورکړل شوی د من في النار هغه چاله چې په طلب د اور کې دي ومن حولها چالم برکت ورکړی شوی دی چې د دې اور نه چاپېره دي وسبحان الله پاک دی الله د عیبونو نه رب العالمین چې رب دی تمام عالم آیت کې چې کوم حکمتونه ذکر دي پای کې دا دی چې موسی علیه السلام دا سفر چې دی که نه دا د ډېر برکات الهیه هغه سبب جوړ شو ذریعه جوړه شوه چې لړ هلته نه الله له ډېر برکتونه ورکړي یو خو پیغمبر شو پرختی هلته موجود وي که نه بل آیت نه دا معلومه شو حکمت دا چې موسی علیه السلام او ملائک په برکاتو کې الله ته محتاج دي دلته انبوري که ویلې صیغه د مجهولې ویلې لیکن د سورة الفرقان په دلیل باندې د دې فاعل معلوم دی هغه الله دی که نه برکات اچوونکی الله دی دریم الله تعالی دلته आवाज وکړه نودي که نه आवाज ورته وکړی شو د الله ندا د مخلوق د ندا د आवाज غونته نه ده د دې نه مشابهت نه پاک و منزه ده فلما جاءها موسی علیه السلام چې هغې دغه له خوا راځي او اور د په خیال چې اور دی هلته نه ورته اواز کېږي نو پته څه ولګېده چې موسی علیه السلام اور ګڼلو منځ کې اور نو فلما جاءها نه کله چې راغی موسی علیه السلام هغې خواله
طبری لیکي موسی علیہ السلام راغی هغه اور لکم چې هغه اور ګڼلو محسوس کړو النار دا شجره واصل کې یو نوا چې هغې نه نور چا پیره شوی و که نه یهودیانو هلته کې ډېر زیات بازارونه دي په هغه ځای کې تورې سینا یو ډېر زبردست کالم مخکې راغلی و دی دغه پې لیکلي و ما نه نوم هېر شو هلته د یهودیانو د کالو د دې دغه مارکېټونه دي دغه ځای کې نن سبا هغونه هغې محفوظ کړی د چاپېره دی دغه تو کړي دي نراغ موسی علیہ السلام ابن جوزی لیکي دی اور طرف ده وانما کان نورا دا خو نورو اد النار ګڼلو فاعتقده نارا د نار ګڼلو امام قرطبی لیکلی فلما جاء موسی الذي ظن انه نار وهي نور موسی علیہ السلام چې هغه سید لخوا دراغه چې د اور ګڼلو حال دا چې هغه نورو وهب بن منبه وي د مسائل روایت بیانی وهب بن منبه دغه دا ششته ده وهب نه وهب بن منبه دې کابل اخبار ده نورم دي نجی موسی علیہ السلام هغې له خوا له روزید که نه وقف قریبا منها هغې سره خوا کې ودرېدو فرآها دا ونې ولید تخرج من فرع شجرة خضراء شدیدة الخضرة یقال لها العلیق سخت شینوالی دغې ونې د څانګو نه روزي څه چل کېږي لا تزداد النار الا عظما وتضرما د اور شغلې او ګرموالی هغې سره نور نر سیوا کېږي او څومره چې شغله او دغه سیوا کېږي دومره خوند سیوا کېږي شنه کېږي او ښایسته کېږي د دې نه حیرانه شو و اهوی الیها موسی علیہ السلام هغې ته ورټیټ شو بزغص فی یده چې لاس کې دی یو کڼ کې و که نه د د بال یقتبس منها چې د هغې نه اور را بل کې لاس کې ورسره یو کڼ کې دی یو چغ چې دی فمالت الیه نو هغه ونه دته راکږه شوه فخافها نو موسی علیہ السلام د هغې ونه نه ویرېدو فتأخر عنها نو هغې نه وروسته شو ثم لم تذل تطمعه ويطمع فيها الا ان وضح امرها موسی علیہ السلام لګیا او کوشش یې کوو چې د کیبل کمه د هغې کوشش یې کوو خو هغه ته بیا خبره ښکاره شوه اواز ورته وشو نودیا ان بورک من فی النار دا یو اسرائیلي روایت دی دا څه حدیثو که نه ذکر قرطبي لیکلی دی نودیا آواز ورته وکړی شو آواز ورته چا وکړو امام قرطبي لیکي ناداه الله الله ورته آواز وکړو رستو قرآن کې راځي که نه ونادیناه من جانب الطور الایمن مونږ موسی علیہ السلام ته آواز کړو د طور د ښي طرف نه آواز ورته الله کړو خپل شان مطابق دغې ځایونو کې چې تفسیر عثماني وګورئ که نه دغې ونې د ټلیفون کار کوو دا نه چې الله دغه دی موجود و آواز د الله پاک بس الله کولی شي موږ نه پوهېږو په دې باندې انبیاو ته دا غیبي اوازونه کېږي هاتف غیبي ورته وي دا ما تا ته مشکل ده پر اختیار راځي ملاقاتونو له بعضې حدیث دا شته دی نه مطلق انکار نه دی پکار هغه راځي حدیث شته دی په دې باندې خو هغه دا نه کوي چې هغه د خدای توب کارونو کوي هغه مامور وي داسې تاسو به د هغې مشهور تاجر خبره اورېدلي چې په لار روانو نیک عمل وکړه نه اغلو ګیر کو نو تا له څه دی ارمان دی 2 رکعاتو اجازت راکړه 2 رکعات وکړه هغه دغه یې وکړه الله پاک څلورم اسمان نه پر اختر ونه لګوي چې لاس کې ورسره توره وه او صحیح حدیث دی په دې کې ډېر حدیث دی په دې کې ریاض صالحین کم سے کم وګورئ ګرځي انسانانو لارې برابري امداد کې د انسانانو په شکل کې دا مطلب خو نه چې هغه لحدي ته د هغې نه امداد وغواړه دا عقیده خو زموږ نه ده الله یې رالیږي په دې باندې هغې مقرر دي یو سړي بل ته ووایي چې ته به جنت ته نه ځې زه به ځم ته به نه ځې پر اختر راکوزه نه شوه ده ته ووایه چې ته به نه ځې دی به ځي دا حدیث ریاض صالحین کې موجود دی په دې باندې ام بورک من فی النار آواز وکړی شي د څه شي د دې خبرې بورکا صیغه د مجهول ده چې برکت ورکړی شوی دی هغه چاته فی النار عند النار کا څوک داسې وي د اور سره خوا کې دی یا د اور په طلب کې راغلی دی برکت والا دی برکت پکې اچولی شوی دی سمرقندي وي بورکا من عند النار برکت اچولی شوی دی په هغه چا کې چې د اور سره خوا کې دی هغه موسی علیه السلام څوک وایي چې برکت اچولی شوی په دې اور کې او څوک وایي مختلف مفسرین اقوال دي که نه طبري خلاصات یم د دې نه په خپل وي الله مرادو چې هغه برکت اچولی دی څوک وایي داسې وهو الذي کان فی النار وکانت النار نوره دا نار دغه نورو دا د یو جماعت د مفسرینو قول دی څوک وایي چې نه دا اور برکتي کړی شوی څوک وایي نه نار نو نورو
معناه النار لن نور نار معنی دا نور نه مرادو دا طبری مختلف اقوال ما تاسو ته وته ځای سره ابن جوزی لیکي چې بده کې درې اقوال لغوي ان المعنى قدس من في النار دام د طبری قول دراغسته ابن عباس نه نقل کړي پاک دې بزرګو بر تر دې هغه څوک چې بده ور کې دې ور نو رڼا وګنا وهو الله عز وجل الله عز وجل ابن جوزی لیکي زاد المسیر کې انې برکتی دې پاک د غزات یا आवाज کې د دې ور د خوانه دویم دا چې من زائده بده کې من زائده ده اضافي ده فالمعنى بورکت النار مجاهد وی برکت چول شي په دې ور کې دریم قول ان المعنى بورک علی من فی النار او فی من فی النار اکا اقوال دي کوم چې طبری ویلي دي بهر کې سوګوي جدا په خیر علی الله پاک موسی علیہ السلام ته وی هر کله وذو وهذه تحیه من الله ابن جوزی وی من الله تعالی لموسی علیہ السلام بالبرکه دا ما چې معنا کړی دا چې په طلب د اور کې راغلی دا معنا ابن جوزی کړی هغه دا فرا دا معنا کړی بورکا فی من طلب النار څوک د اور په طلب کې دی هغه برکتی دی وهو موسی هغه موسی علیہ السلام او مضاف دی کې حذف شوی دی دا تحیه او پیشکشی و د الله تعالی د موسی علیہ السلام ته د برکت لکه څنګه چې ابراهیم علیہ السلام تا برکت دعا کړو پرختو رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت دی ویلو غنا خان برکت چول شي پاغه جا کې چې د اور په طلب کې راغلي دی یا د چاپیر دی ته ومن حوله هغه سوګي چاپیر دی اور نه پای کې برکت چول شي وي امام تو وروی ومن حول النار حولها حول النار د اور نه چاپیر دی رڼا نه چاپیر دی مراد دی نه ملائک دي آیت کې تقدیم او تاخير دی وی سمرقندی وی تقدیم کله چې هغه ور خواله راغی او هغه چره چې چاپیره داغې نه ملایکو ناواد وکړی چې برکت اچول شي په هغه چاګه چې د ور سره خوا کې دي که هغه موسی علیہ السلام نه که هغه ملایک دي ټول کې الله برکت اچول دي بورک فیک یا موسی دلته امام قرطبی او دوا حدیث پیش کړی یو صحیح مسلم دی بل دی سنن ابن ماجه دی نبی سلام ابو موسی اشعری نے فرمایي چې نبی سلام مو درې یو پنځه خبره بیان کړي چې الله تعالی غو د کیږي نه هغه جایز نه دی پکار نه دی هغه د شکی نه هغه شان سره خاینه ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفع اليه عمل الليل بهر کیف خو اخیره کې خبره د دې سره متعلق به حدیث کې دا داغه نه د نور پردې چا پیر دي د نور کچره هغه لرګل کنه داغه شغلې چي دي کنه نه بدا ارسب اوسيزي سبحات وجهي منتهى اليه بصره من خلقه ثم مخلوقات پر چې داغه نصر رسی کنه هغه بوسيزي السبحات نه مراد ابو عبیده وی سبحات السبحات حدیث کې لفظ راغلی داغه د وجه جلال مراد ده جلال مراد ده جلال امام قرطبی نور وضاحت کړل دي تفصیل موجود دی نه جلال دغه دومره دی چې دار سب اوسې ګوره کم دی پروژه دغه بیا نظر رسی صحیح مسلم حدیث دا ذکر کړل دی سعید ابن جبیر روایت ته کانت النار بعینها دا بعینه ورو کنه د التګي د الله आवाज دی او طرف نور دل دی تورات کی ودا سے منقول لی جاء الله من سینا الله د سینا طرف نراغه او سعیر په غر باندې ورخو تو او په دفاران په غرونو باندې پورته شو قرطبی دا قول نقل کړي نه راتل داغه د سینا نه دا موسی علیہ السلام نبی کول ولته کې او سعیر غر باندې برکېدل دا اسی مسیح عیسی علیہ السلام التنا بعثت کولو فاران په غرونو پورته کول د نبی صلی الله علیه وسلم بعثت د محمد صلی الله علیه وسلم فاران مکه ته وي د مکه غرونو ته وي تورات خبري وسبحان الله رب العالمین پاک دی هغه الله پاک دی د شریکانو نه پاک دی د عیبونو نه هغه رب پاک دی چې رب العالمین دی رب د مخلوقات دی وتنزیها لله رب العالمین تو بری
پاک دی هغه رب چې رب العالمین دی، پاک دی الله. ظالمان چې الله له کم نقص بیانی، کم وصف بیانی، غلط، الله د هغې نه پاک دی. دا عمل ته وویلی شوي. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. یا موسی اے موسی انه انا الله یقینا ز الله یم العزیز زورور الحکیم و حکمتون والے ما. آیت کې حکمتون دادی د مرحبا و سلام نپس تعارف کولی شي او د سلام نپس کلامی گنا. العزیز کی اشاره ده چې الله تعالی به موسی علیہ السلام لغلبه ورکی. الحکیم کی اشاره ده چې موسی علیہ السلام شروع کې بعد الله پاک قسمه قسم مصائب کې دي هغه اچولیو په دې قسمه قسم مصائب تکالیف راوستي او اخر کې الله کامیابی ورکړان. دا د الله تعالی حکمت او په دې کې د مسئله توحید اول وحی وکړی شو چې دا اولین فریضه ده. د فرض او اول فرض شي دي الله پیژندل، دا توحید زکول چې هغه کې یو دی، دا حقونه پیژندل. یا موسی امام طبری الله دلته کې هغه خبره ذکر کوي چې موسی علیہ السلام ته ویلو چې ما هغه ته وی چې موسی خپل خبره الله نقل کوي چې ما هغه ته هغه ټیم وی چې راغی ما ته چې موسی دا مې وخت وکنه انه داها اتحاد عماد وی او دا اسم دی عربی کې دا نه ظاهر نشي ظاهر ولې عرب دا نه ظاهري. یو دا مذهب دی بده کې د نحویانو، بل مذهب دی کې د کوفی والو دی. هغه وداها مجهوله ده، معنا دی دا چې امر شانم دا دی، موسی خبرم دا چې ان الله ذل یما، معنی دا چې شان دا دی خبره دا ده. دا ابن جوزیم لیکلی دا طبری خبره وا. ابن جوزیم لیکلی الها عماد فی قول اهل اللغه وعلى قول السدی هي کنایه للمنادی عن المنادى لأن موسى قال من هذا الذي يناديني. دا د منادا نه کنایه ده چې आवाज چا کو. نو موسی علیہ السلام دا आवाज سو کی ماته فقیل انه ان الله ذل یم. البته په توازن کېدل شاید څه کېدل موسی به جاسو کوازونه کې انه ان الله دا خو زه الله یم. دا خبره کوم. قرطبی لیکلی چې صحیح دا چې دا کنایه ده امر او شان نه، دا عماد نه ده، هدا عماد نه ده. ان الله ذل یما من دادا آغا چتا आवाज اوره آغا ذل یما معنا هو ان الذي تسمع نداه معنا دے دادا آغا چتے आवाज اوره نغا الله دے عزیز و حکیم ذات دے. العزیز اور اور دے خپل دشمن نه بدلا غستی شي، غالب دے. قرطبی وی داغه پشان سوګ نشتا زور اور ذات دے. حکیم دے پخپل کارونو کې دا ډیر زیات تدابیر دی، پاغي کې ډیر حکمتونه دي. پخپل حکم کې پخپل کارونو کې هغه افعالو کې هغه حکیم دے. والقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. والقي عصاك او خپل همسا او غرزوام فلما رآها نکل چې غولی دا تهتزو داسې وی دا چې زر خوځې دا کانها جانن گویا کې دا چمچمار دی والله مدبرا او تختی دو شا کونکې ولم يعاقب ورستو نه قتل. یا موسی مونږ ویل چې موسی علیہ السلام لا تخف مې یریگا انی لا یخاف یقینا دبل شان نه یریږي لدی المرسلون خاص زما په خوا کې پیغمبران. دی آیت کې حکمتونه ذکر دي. دا چې رسالت سره معجزه هغه درکار ده، ضروری ده، پکار ده. دا غي دلیل دی د نبوت دلیل، د رسالت دلیل معجزه. او دا معجزه دویم حکمت دا دی د هغه زمانه مناسبت سره ډېر غټ غټ جادوګرو په هغه ټیم کې جادو چرچا و. څنګه چې سليمان عليه السلام په وخت کې جادو چرچا و، دا هغه وخت مناسب ولا ورغلا هغه جادوګر او خلق نشي کولای. ابای کې پیل شو. دریم حکمت دا دی دا امسا چې دا کنه د دې انقلاب وشو، بدلون شو، تبدیلی دی رااله صعبان ته اجدهه تر اجدهه د جوړ شو. سوچ غوا د لرګینا حیوان جوړیږي اجدهه ناغه په شکل کې باډه کې اجدها وا اب ګرځېدو کې رینګ نه چوته وي. په حرکت کې هغه د نری سام په چمچمار غونډه و. نه په یو سیس کې دوه متضاد صفاتونه جمع کول دا د الله عظیم قدرت باندې دلیل دی.
ظاهری اسبابونه یره کول صدرم حکمت داده دا د رسالت منافی نه دی یریدل پلانی ویرد نه خلک به خبر یار یغه دغه نه علیک موسی علیہ السلام د مار نه یریدل نو کستا بل د پلان نه ویرد نه چلو شو نه مار نه یریدل ظاهری اسبابونه یره کول دا د رسالت سره منافی نه دی مار نه څوک نه یریږي دې کې دا دلیلم دی چې موسی علیہ السلام په غیب نه پوهېدو دا مار نو یره دغه څه پته چې مار ما خوري کما نه خوري دا د ما معجزه ده کنه شپږم دلیل دا دی چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه هغه خو دانه چې بس راوي بغول مال ته جوړ کړه الله ته جوړ کړه خو نه جوړولې ومدا چې دا تسلی ده د الله طرف نه ته یریګه مکنه ته ولې یریګه ما ډاډه اوسه بل الله تعالی د قرب په وخت کې د اسبابونه یې نه د پکار دا آیت کې وي بل دا رسولانو پورې دا خبره مخصوص دي ښه کم چې د آیت کې بل دا معلومیږي د آیت نه د نبوت ابتدایي مشاهدات چې دي پیغمبر باندې ستیریږي هغه ویني دین انبیا نامانوسی شروع کی هغه ته صفت نه او دا د دې خبرې دلیل دی چې پیغمبرانو ته د هغې په طلب او په ارمان نه ده ملو شوی بلکې خلاف توقع هغې ته نبوت ملو شوی د موسی علیه السلام خو روان اور پسې زمونږ نبی سلام خو به عبادت له د غر ته که نه نبوت له خو نه ده چې زه بالته ځم او هلته به جبریل راځي خلاف توقع ملاویږي ورته هغې ډېرو فکرونو د ډېرو احتیاطونو نه وروستو دا فریضه الهي هغه سنبالي بیا ښه وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ وَأَلْقِ سره خبرې کوي اے موسی علیه السلام وغورځوه هغه څه امسا وغورځوه دلته ډېر اختصار دی نورو ځایونو کې د لاس کې د سري دا خو دغه دی که نه امسا ده زما اتوکو بها واهش بلا الی غنمی ولی فیها مآرب اخرى دې کې ما ته ډېرې فایدې دي دې باندې دا کوم او دا کوم نو دا ته وغورځوه د امسا د خپل لاس نه هغه وغورځوله دا په دې کې حذف دي چې وی غرضوله فلما هغې نه مار جوړ شو فلما رآها کله چې هغه امسا ولیده تهتزو چې حرکت یې کو مار دې جوړ شو چمچمار پهن حرکت یې کو د لاس نه یې وغورځوه چې وی غورځو نو مار شو حرکت یې کو څنګه حرکت کو کأنها جان گویا کې دا لوی خامارو شکل یې هغه شان دی کأنها حیة عظیمة تو بری وي دا ډېر لوی مارو والجان جان یو خو هغه پیریانو پلاړ نوم دی که نه اور جان دلته کې جنس من الحیات مارانو یو قسم دی سمرقندی وی جان حیت والجان هی الحیت الخفیف الاهلیه هغه نری غونډه ماری کم چې کورونو کې راځي اکثر ناله ماله کې نری ماران کنه بل زوی فیضا هی ثعبان مبین ثعبان غټ مارته وی نه بعد اهل معانی وی جواب دا کړل چې په باډۍ کې د خامار پشانته و پس پکوالی کې د جان پشانته و ابو الله سمرقندی وی چې صحیح جواب دار چې ثعبان به د فرعون مخ کې جوړېده او جان به په تور کې جوړ شو ډېر جوابونه ما مخ کې نورم کړي ځان سم نوٹ کوه راځي مفسرین مختلف نکات وي جان چې دی و جمع الجان جنان د دې جمع سره دی جنانن وی حدیث دی قرطبی لیکي چې نبی سلام منع کړی دا چې جنان مو وجنه چې کوم پکورنو کې دي نه نری مارانو شاید چې د پیری څوک پکې دا وي چې وی کته موسی علیہ السلام ورته چې رمسان خو یې مار جوړ شو والله توشو مدبرن شاکون کې توشو تخته کون کې والله موسی هاربن خوفا منها امام تو بری شاکله موسی علیہ السلام یره تیخته کون کې او د یره د وجه همسان او یره دینه خو مار جوړ شو لکه زرا غلی به ور پسې مدل ګرا شو ګور مار جوړ شو سمرقندی لګي ادبر هاربا من الخوف شاکله تیخته کون کې او د یره د وجه امام قرطبی خائفا علی عادت البشر څنګه د انسان عام مدد وی هغه باندې یره راځي نه په د باندې میر را لګنه اساس عیب خو نه دی ول انسان یریږي نه سو اته نه قتل واپس نه راته ولم يرجع تو بری لګي عاقبه فلانون چې کله ویلی شي کنه اذا رجع على عاقبه هغه ټیم دا وی چې کله سړی واپس شي هغه دې چې کم نه د شروع کړي کم نه تلی کنه واپس اخوا منډه کی هغه ټیم دا لفظ استعماليږي سمرقندی واپس کېده نه ونه دی خو پام کو ولم يعقب شاته نه قتل شاته اډول التفات نه کو دا سه
په منډه روانو. یا موسی مونږ ته وې قلنا روح کا مونږ ته وې موسی لا تخف مه یریږه رب ورته آواز وکړو تو بری وي چې هغه ته وې موسی یریږه مه د مار نه مه یریږه د دې ظاهري سبب نه مه یریږه تا دا په ظاهره باندې موسی علیه السلام سیز یو شان ښکاري لیکن منځ کې یو بل شاني دا یو ټریننګ ویله ورکو. دلته سید بیا ډېرې اوتې بوتې ویلي دي انبیا ډېر مذاق هغه وړو کړی دی چې ښه کوهي تور کې پیغمبران ټریننګ ورکوي نو دغه د معجزو هغه معجزات نه مني که نه. امام قرطبي لیکي چې موسی علیه السلام مه یریږه د دې مار نه او د ضرر نه مه یریږه ولې انی لا یخاف یقینا نه یریږي لدی زما سره المرسلون پیغمبران لیږلي شوي هغه خلک زما سره یریږي نه د ما مجلس کې زما دربار کې چې هغه نبوت دپاره خاص کما لیکن یریږي خو هغه خلک چې هغې ظلم کړی ګناهونه کړي دي توبه یې نه ایستې ته خو داسې نه یې که نه وروستو آیت نه ته حل کوو هغه ورسره ولګوه بیا. دلته بعضې خلکو مقاتل بیا ډېرې خطرناکې خبرې کړي دي هغه زه پرېږدم هغه پکې دې خوا تللی انبیاونه ګناهونه شوي دا موږ دا خبرې موږ نه منو انبیاونه ګناهونه نه کېږي خطا اجتهادي هغه کېږي هغه ګناه نه خو لیکن لوی سړي ته خپله وړه ګناه خپله وړه خطا هغه ورته لوی غر ښکاري. تاسو به آخرت حدیث اورېدلي که نه چې قیامت به سختي به نه خلک به لړ شي آدم علیه السلام له نه به څه وي چې یاره زما نه خطا شوې وه دا بل پیغمبر له بل نه هغې ته خپلې وړې وړې خبرې ولاړي هغه کوم چې زمونږ غونته وي نه هغې ته لوی غر چې کوم دی د ګناه نه هغه هم ورته وړوکی ښکاري مونږ الټه روان یو. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحیم. الا من ظلم لیکن هغه څوک چې ګناه یې وکړو ثم بدل حسنا بیا نیکي وکړه بعد سوء پس د بدۍ نه فاني غفور رحیم فاني یقینا زه غفور بخونکی یم رحیم رحم کوونکی یم. آیت مشکل دی ها خیال وکوي ما آیت بل آیت کې حل کوم استثناء متصل لکه استثناء منقطع ده دې کې دو ترکیب دي نه استثناء منقطع ده منقطع چې شي نه بیا معنا بدا هجدا د غیر انبیاء حال ذکر کیږي مخکې خود نبی حال دی چې ما سره خواږه پیغمبران نه یریږي لیکن هغه خلک چې ګناهونه کړي هغه پیغمبران نه دي نه یریږي د الله دربار کې او د الله نه یریږي د هغه حساب کتاب نه یریږي داسې وشي. سو گوی استثناء متصل ده نه معنی بدا شي تقدیر بد عبارت ده والخوف علی من سواهم الا من ظلم انبیاء باندې خوف نی په نورو خلکو باندې یری په نورو خلکو باندې یری لیکن هغه کسانو چې هغې ظلم او زیاتې وکړو بیا یې نیکي وکړه هغې په نیکۍ سره بدل کړه پس د ګناه نه زه هغې له بخونکي مهربان یم. دا ټول تفاسیرو دا لیکلي دي تا زما په اسانه ژبه کې ووایي الا من ظلم طبري لیکي لیکن هغه څوک چې ظلم یې کړی دی د دینه د ګناه سره راغی هغه داسې اخیستی د هغه یریږي ما سره زما د سزا نه یریږي. دغه ذهن کې واچو دغه آسان ترکیب د دماغو کو آسان ترتیب متصل یا منقطع چې منقطع شي نو دا بیا د غیر انبیاء په باره کې ده دا امام قرطبي لیکلي دي اصل ناشنا قول نه دی مونږ دا نه وایو منقطع ده لیکن په معنا وشي استثناء متصل ده بیا به داسې شي چې خوف یره په هغه چا راځي چې علاوه د انبیاو نه دي مګر هغه کسان چې ظلم وکړي ګناهونه وکړي بیا هغه ګناه بدله کړي په نیکۍ سره پس د دې ګناه نه زه هغه له بخونکي مهربان یم توبه وکاږي دې کې دې وي چې ته یریږه ما موسی علیه السلام که تا قتل کړی مو نو دا خو بیا توبه ایستې دا بل د کسته دې نه دی کړی داسې خبرې پکې راخلي دا خو ګناه نه وه که نه. د دې سو نه مراد څوک چې عام ګناهونه دي څوک شرک دی حسنا نه مراد توبه ده او ندامت دی هغه بیا حسن سره بدلې کې توبه او هغې باندې خپېمانتیا ښکارېږي فاني غفور یقین زه هغه له بخونکی یم پرده اچوم په هغه باندې د هغه باندې د عفو څادر واچوم د هغه سزا پرېږدم سزا وله نه ورکوم غفور یم که نه پرده پرې واچوم هغه ګناه وله پټه کړم عفو کلم پرې راکاږم سزا ورکولو نه کوم غفور یم رحیم یم الله وي زه بخونکی یم هغه نیکي وکړه نه زه هغه باندې مهربانه شم سزا وله نه ورکوم.
وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وادخل يدك او داخل کا نباسا يدك خپل لاس في جيبك خپل گریوان کې تخرج بيضاء دا بتک سپین راوزی من غیر سوء بغیر صد عیبا بغیر د بیمارینا في 9 آیات منگولے گو ارسلنا پروخ کا منگولے گو دا موسیٰ علیہ السلام ارسلنا ہو فی 9 آیات دنہا معجزات سرا الى فرعون و قومه فرعون و دا قوم دا انہم کانو یکن وہ اغی قوما فاسقین نافرمان قام. دے آیت کے دوے معجزے تے اشارہ دا آیت کے دا حکمتوں ذکر دی چی اول معجزہ آئی کہ دا جماد حیوان جوڑے دل ذکرو پائی کہ دیر فوائدو اگر چی دا امار دا دیرو شرونو مجموعہ دا لیکن اللہ پہ کی فیدہ یہ خود موسیٰ علیہ السلام دا پارا اول معجزے ذکر مخ کیو شو دل دوے معجزے ذکر دے چی دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل وجود خپل لاس آگے کیفیت پہ بدلی گئے بلے گا دا سے دا بلب پشانتے اور سب بیماری و تکلیف باغی سره نه راځي چې وینه پکې ودرېږي یا هغه د لرګي شي دا معجزه ده نو سړی ته حیران شي دا بله څنګه و چې لاس نه باسه چې روباسې نه هغه پړه کېږي خصوصا د لاس دا پنجه چې ده ټول نه که نه دا به داخله و که نه ټول خو ترخ کې خو ټول نه ننوځي خو دا ځای چې کوم دی دا مړوند ده پورې بل د دا معلومه شه چې ګریوان د قمیص د پاسه سینې د پاسه ایسو دے دے کہ پارسی بانان دی کنه دل دګی کړي چا شاته کړي دا بسنګ کولاوي به څنګه روح په دغه کې شاته بل اسونه دغه کې او تکلیف په کې دې ځکه آسان نه کنه. بل د موسی علیہ السلام د لاس پړ کې دل د تکالیفونه د بیمارونو خالیو ایک څه تکلیف او درد بنه راته چې ورګه وینه پکې ودرېږي یا لاس به کرنٹ ټکو یا څه شارټ مارټ پکې راغی کنه یا بس سوځېده به کنه دا مسلې پکې نه وي بس معجزہ ونو مونږ ما ته پاګه کار نه کوي. صدرم حکمت پکې دا دی چې دې کې د نورو معجزات او اجمالی ذکر وکړو الله چې موسی علیہ السلام الله وی ما نور معجزات مرګرو نه دا دو پای کې داخل دي ګوره ها دا موجوده دو پای کې داخل دي سره ده نه هغه نور بقایا سورۃ الاعراف کې ذکر شوی دي دا وګور دا پکې بل حکمت ذکر. پنځم دا چې د فرعون تخصیص یو چې فرعون لړشه داغه قوم لړشه داغه قوم عموما ذکر کو فرعون خصوصا ذکر کو. د موسی علیہ السلام رسالت دی د پاره خلک وی چې موسی علیہ السلام صاحب د بنی اسرائیل پیغمبرو دا فرعون بنی اسرائیلیو او قبطیو دا خبره ما ته صحیح نه ښکاري. بل د دې دومره معجزاتو نه انکار کول دا د فرعون او دغه د قوم خاصه وخه پیغمبر په خپل سترګې ولید معجزات په خپل سترګې ولید خو لیکن دومره کبرجونو دومره متکبرینو چې نه منل نه منوي میمنه. وادخل یدک فی جیبک او موسی علیہ السلام داخل کړه نه باز خپل لاس خپل گریوان کې. امام تو بری وی چې الله تعالی ذکر کی چې موسی علیہ السلام ته وی چې خپل کف داخل کا کف ان يدخل کفه فی جیبی خپل گریوان کې هغه د وړې کپړې وی چولې وی په کې گریوانو کنه داغه وی لستون نو یا سو ګج لستون یو حکمو ناغه داخل کا ابي روکاګه سمرقندی سو ماخرجها نتخرج بيضاء دا بروز تکسبینو ته داخل کنه په خپل خونور ته به روبا سه کنه ته تا نه باسه ته به روبا سه لاسته ناغه لاس به روزي بيضاء تکسبینو تکسبین رنگ به استاد وجود په شانته ني موسی السلام د رنگ نه به غد لاس رنگ بدلی لاس به تک سپینی من غیر سوین بغیر صد بیماری نه بغیر صد بارس نه برګي و بینی سر سید وی په لاس باندې برګیو الیک دا سز دروغ و من غیر سوین سمانه ده تو بری من غیر برس فی 9 آیات الى فرعون وقومه مونږ ولګه دا موسی علیہ السلام د نه معجزات سره فرعون او دغه قوم ته سخدل ته ذکر دي دا دو پکې داخل دي کنه دا لاس او دا امسا پکې داخل شو دا نور ذکر دي جراد او قمل او ضفادع او طوفان او دم او حجر او طمس کوم چې فرعون په قوم باندې راغلو. سورۃ الاسراء 101 آیت کې مت اشاره ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات. سورۃ الاعراف کې تفصیلی ذکر دي اقوم باندې مولخان را لله مولخانو ټوکا په ولګید.
سپګې راغلل چې به کوله اول سپګې وبګرو چنده خان راغلل وروره چنده خان وایرس راغلو کاټوی به کوله چنده خان وراټوب کو صندوق به کوله کو دا چنده خان باران وروره پسکه هر سکه عذاب بدغه خلکو موسی علیہ السلام کورونه داغې نه بچو هغه عذاب پته ورو کافر وغه مؤمن باندې الله مصائب راولي دنه ګناونه پاکي دله مقام بچته بلندي طوفان باغ راغله ویني باغ راغله وي اته زو مخکې جوستري دا دوا معجزات باغ کې داخل دي یا دو عصا باغ کې داخل دي چې دې سره شمار کې نه خبشي انهم كانوا قوما فاسقين یقین ودا فرعون انهم كانوا قوما یقین ودا داسې قوم فاسقین چې فاسقو پورا نافرمانو فرعون دا قوم کې ابتیان دا فاسق معنی کافر والله نه مانو ګناهګارو فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين اوسه تا پلانډه باندې ختمي فلما جاءتهم آیاتنا کله چې را لغید د موږ معجزې مبصرة پوی ورکون کې روخانه واضحه معجزې را لقالوا غویل هذا سحر مبين دا ښکار جادو دی په آیات کې د فرعون د قوم د تکذیب ذکر ده چې هغه د موسی علیه السلام د دونه معجزات د دونه معجزونه نه منل الله وګوره دې کې دا حکمتونه دي چې دا هر حق خبرې نه خلکو انکار کړی دی هر رښتیا خبره خلک نه مني تو وګوره موسی علیه السلام معجزات څومره ښکاره دي او په حق باندې ولیکن فرعون نه منل او په رښتیا باندې خلک د دروغ پتو لګي په ډېر رښتیا باندې موسی علیه السلام معجزې ته زو وي دا جادو دی فلما جاءتهم آیاتنا کله چې راغلل فرعون او د فرعونانو دا زمونږ نښې حکم چې موږ موسی علیه السلام له ورکړی وې دی پې ښه پوه شو هغه نه معجزې راغلې مبصرتن پوی ورکوونکې وې چا چې باغې ته وکاته که نه هغه ته به د موسی علیه السلام حقانیت د هغې نه ثابتېده د تبصیر نه دی بصارت نه دی بصیرت نه دی چا به ورته وکاته که نه سمرقندی وی چې د معاینتن نه د ښکارا په سترګو ښکارا معجزې سپټې نه وي یا مبینتن وي یا د هغه د نبوت ښکاره کوونکې د نبوت نښې وي د هغه نبوت د هغې نه ښکاره کېدو مبصرتن مدویتن واضحه سمرقندي وي روښانه وي ښکاره وي واضح وي ښکاره نښې رالې ښکاره سپټه نښه هم نه وه الله اوله د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ ښکاره نښې ورکړې نه قالو هغوی وي هذا سحر مبین دا خو ښکاره جادو دی مړه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها دي فرعونيان انکار کو دغه معجزونه نه منل ویني منو انکار کو دغه معجزاتونه واستيقنتها حال چې یقین کړو پاغه باندې انفسهم د دې زړونو فرعونيان زړونو یقین کړو چې دا موسی عليه السلام خصي سړی دی انکار ولې وکړو ظلم و علو د عناد د لوی د وجه فانظر نو ګورا کیف کان چې څنګه عاقبت المفسدين انجام د فسادیانو چل مې وزر وکړو آیت کې حکمتونه د ذکر دي فرعنا د حق نه د عناد د وجه انکار کوي فرعونیان عناد او پزړه کې بغض دغه بغض د وجه د حق نه انکار کوي او پزړه کې د معجزات او د حقانیت یقین موجود او دویم حکمت دا دی دغه دا حکمت هم دې خبرې دلیل هم دی چې پزړه کې د یقین خو چې بجبه د انکاری کنه دا کفر دی فرعون ته وګوره الله د کافر نه ویل لړې منلې وه لیکن پجبه باندې اقرار باللسان نو کله د علم باوجود د پوهې باوجود یو سړی کفر کوي ښه پوهېږي چې دا کار کفر دی او کیږي دا د عناد او تکبر د وجې کوي د مفسدانو اخري عاقبت هلاکت او تباہي چې کوم سړی مفسد دی د الله د مشن مخه نیسي د انبیاء او د مشن مخه نیسي دا مفسد دی الله تباه کوي یاد ساتم تر دې پورې حضرت شیخ لیکي حسن الکلام کې چې 36 حکمتونه هغه ما ذکر کړل وي شیخ صاحب وي د موسی علیه السلام د واقعې 36 حکمتونه د دې نه علاوه نور حکمتونه به وي خو غټ حکمت په دې کې دا چې موسی علیه السلام د پیغمبرۍ باوجود عالم الغیب نو غیب ته نو معلوم وجحدوا بها انکارو کو دې فرعون او دغه معجزاتونه دغه نه معجزات چې الله موسی علیه السلام له ورکړو ناغي تکذیب وکړو پس د پوی نه وکړو بل آیات بعد المعرفه سمرقندی
واستيقنتها انفسهم یقین کړو دا غیژونو. ابن جریج نه نقل کی تو بری و ایقنتها قلوبهم دا غیژونو یقین کړو په دغه معجزات او خو ته پته او علمو یقینا هغه ته پته وا انها من عند الله جداد الله طرف نه دي لیکن هغه دشمنی د وجه د ښکارا حق نه انکار وکړو خو ته پته وا. سمرقندیم لیکي واستيقنتها انفسهم انها من الله تعالی دا غیژونو یقین کړو چې دا معجزات د الله طرف نه دي زړونه یقین کړو. و انما استيقنتها قلوبهم زړونه یقین کړو ځکه چې کله هم پاغي عذاب راغی نو موسی السلام ته فریاد وکړو چې دوا وکړه چې الله چنده خان لري کی لره به کړل مونږ تاسو سره منو چې چنده خان بدري شو بیا به خپل کو پرخته شو اوس دا چل لیکنه دا وایي اسمم دري شي بیا بس کوي واپس به خپل شکار کې اخته شي بیا چې بل څه پیړو بیا ورایو شو والکه جمعه ته مشته او دا لار نه کنه بیا به وسو د لړ راشي بیا به ود شي اوس هم پوره ویخ نه دی خلک پوره ویخ نه سار مون نه ګډر کسان نه کوي جوخه سه بیره پکار ده دغه پوره ویخ غفلت ته فرض مون ولې پاتې کیږي مؤمن نه فرض مون ولې پاتې کیږي د جواب غفلت کې نوري سم نشته. آیت کې تقدیم او تاخير دی اغه انکار وکولو کو ظلم و علوا د ظلم د وجه زیاتې کو تکبر د وجه اعتداء و تکبر خو ته پته و چې موسی عليه السلام برحق دی نه برحق دی نه زله دی پوش نه زله خا ابي هم نه منو وګي چلته خو کرسی نه کوس کو په دریاب کې راکاګو فانظر نتو ګورا کنا په نظر د عبرت ګورا کیف کانا چې څنګه شو عاقبت او انجام المفسدين روانکارو. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته زړه پسترګو باندې وګوره امام تو بری وی چې د آی خلکو سان جواب شو چې زما معجزاتو نه انکار کو مولانا خولې غلې د پیغمبر اخکار بارا فرعون دربار ته خپل پیغمبر ولېګو پکار دا چې دې پیغمبر لته لوي د نشیته وګوره زمکه کې فساد کو د رب نافرمانه کو نه مو سره سوکلو دغه باغاتو نه دغه عزتمندو کرسو دربارونه می اوچت کړل او غرق می کړل په دریاب کې ولا په خله کې خټه کې خو دې چې دې بال ته ناسو شراب او کباب د دخل چا کې ښا کې د پرې خو دا هغه مشروطي د ختم کوم رواني کو پدمکه کې سمرقندلی کې زمکه کې ګناونه کول نه انجام غرق کېدل شو کنه وګوره نو څوک چې پدمکه کې رواني کې د پیغمبرانو مخ نيسي د توحید مخ نيسي د نبوت د رسالت د مشن مخ نيسي او نمونی حق د کسته نمونی دا انجام دی. امام قرطبی وی وګوره اخري کار د کافرانو سره چلو شو اخره کې سو شو اثر کې شي چې کول اخره کې کیسه کې وسو شو خلک اخره کې دغه چې پیغمبر ډسمس شکنه وګوره د ځل پستر ګمان وګوره په دې کې سوچ او فکر وکړه خطاب محمد صلی الله علیه وسلم ته مراد ټول دي دا ټول دی وې ما چې سوچ او فکر وکړه وګوره رسول نبی اذ قال موسی کله چې موسی علیہ السلام ویل اهلی خپل کوروالو ته انی انستو نارا چیکن ما ور لیدلې ساعتی کوم منها درد تاسو ته بداغې نرولم به خبر دلاره او آتی کوم یا برولم تاسو ته بشهاب شغلا قبس لید کې بل کړی شوی لعلکم تصطلون دیر پای تاسو به ګرم شي. فلما جاء کله چراغ غیلا موسی علیہ السلام نو دی आवाज ول ورکړی شم بوري کا چې برکت ورکړی شوی د من فنار هغه چا چې په طلب د اور کې راغلی دی ابن جوزی دا معنی کړي ومن حوله هغه چالم برکت الله ورکړی چې دین چابي رضی صيغه د مجهول فاعل معلوم دی فرقان په حواله وسبحان الله پاک دی الله د عیبون رب العالمین چې رب د تمام عالم دی. یا موسی انه ان الله یقینا الله یما توه کی اننی ان الله العزیز الحکیم جزور او حکمتونو والما تزما زور ته ګوره فرعون زور د ختمو ما ته زور ته ګوره دما والغی عصا کا او غرد وخت بل امساد خپل الله فلما راه چې موسی السلام وی دغه لرګي تحت زو داسې چې زر خو دې کان جان لکه چمچمارو الکه امسان مال جوړ شو ولا مدبرا او تختیدو شاګون کې ولم يعقب رسل قتل یا موسی مونږ ته وی موسی لا تخف مې ریګا انی لا يخاف یقین دبل چا نه ریګی لدی المرسلون ما خوا کې انبیا الا من ظلم لیکن هغه عام خلک ریګی چې ګنايو کو ثم بدل حسنا بینی کی وکا بعد سوین پس د بدینا نو فإني غفور رحیم زغل بهون کې مهربان ما اغم بخم بیا مهربانی پکم وادخل یدک خپل لاس داخل کې فی جیبک خپل گریوان کې
چې ته روح کې تخرج بیضاء دا به تک سپین راوځي من غیر سوء بغیر د صحابه فی 9 آیات منګولې دا موسی علیہ السلام د نه معجزات سره اله فرعون وقومه دا قام ته انهم كانوا يكن ودا فرعون دا قام قوم فاسقين نافرمان قام نافرمان مخکې نه توم دی بنه مني فلما جاءتهم آیاتنا کاجرال لفرعون اند دمغه نه خراله مبثتن پوی ور کون کې ښکارا بارا ښکارا نه خوي قالوا غي ول هذا سحر مبين دا ښکارا جادو ده او ګوره کنه دا خو جادو ده معجزه ته جادو بیزتی کوي د پیغمبر خان وجحدوا بها انکار کو دا نه معجزاتنا واستيقنتها انفسهم لیکن اپویو نه حال دا چې زړونه یقین کړو د موسی علیہ السلام او د نه معجزاتو په حقانیت باندې چې صحیح دي لیکن ولې انکار کو ظلم او علو د عناد د لوی د وجه تکبر ډیر خطرناک شی دی عناد ډیر پلیت شی دی ګورځان ته ساتل پکار دی د عناد د لوی د وجه د کبر د وجه کبرجن فانظر نو ګور کنا تو ګور تکبر کم خو ورسو کیف کانا څنګه عاقبت المفسدين انجام د فسادیانو سبحانك الله